السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د دوه تصویرانو ګورئ جی دا پرون په اسلام آباد کې میرټ هوټل کې د پی ټی آی کور کمیټي او د پی ټی آی وکیلانو د پی ټی آی پاس شوي امیدوارانو او د پی ټی آی چې کم فیل شوي امیدواران دي هغه امیدواران چې چانه سیټونه ایستل شوي دي هغه په میرټ هوټل کې د میډیا ولا راغوستي دي. کدی تصویر له تاسو ګورئ دي کې دومره ډیرو خلکو شرکت کړی چې کې میډیا ولا پاکستانی لوکل او انټرنیشنل میډیا شرکت کړی دي. په دغه ملاقات کې په دغه پریس کانفرنس کې د پی ټی آی د طرف کم شواهد خودل شوی دي. در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. خو هغه نه مخکې د عمران خان خور علیما خان عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی او عمران خان ته ویلي دي چې په 8 فروری باندې دومره ډیر پاکستانیان راوتلي و چې داسې لګیده چې دا د یو اختر وز دا یو غټ تهوار دی. دومره په ګڼ تعداد کې پاکستانیان راوتلي او تاله اوټ در کړی دی. دا خبره چې عمران خان ووري دا ډیر زیات وخاندل ډیر زیات وای خوشحال شو چې عوام اوس هم ما سره د عوامو په سپورټ باندې زه دې ضلع را رسیدلم. بل طرف لکه تاسو ګورئ نو د عمران خان مخالفین یا پی ډی ایم کې چې څومره هم جماعتونه ای به وي چې موږ به د عمران خان سیاست ختمو او عمران خان به موږ د سیاست د میدان نه بهر کو د عمران خان پارټي به موږ ختمو. او چې کوم ځای کې عوام وي د عوامو زور چا سره وي د عوامو سپورټ چا سره نو دغه سیاست څوک هم نشي ختمولی. نن که تاسو ګورئ د عمران خان په وجه باندې ډیر سیاسي جماعتونه ډیر غټ سیاسي خلک ای د سیاست نه استعفا ایستلي د سیاست نه همکنار شوي دي. او بل طرف ته عمران خان په جیل کې او هغه دومره غټ مارجن سره خپل مخالفینو له شکست ورکړی دی جی. اوس پراشو په دې میټینګ باندې خبرو کو چې دومره غټ میټینګ په اسلام آباد میرټ هوټل کې شوی دی چې تاسو د ښکاري چې دې کې ډیر زیات خلکو شرکت کړی دی. ډیر غټه میډیا انټرنیشنل میډیا پاکستانی لوکل میډیا په دې کې شرکت کړی دی او په دې دغه کې په دې پریس کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف هغه امیدوار چې کم فیل شو د غي نسټونه په زور ایستل شو ای د خپل فارم 45 سره راغلی جی او دغه فارم 45 انټرنیشنل میډیا ته هم خولې دي او پاکستانی لوکل میډیا ته هم خولې دي. پاکستانی لوکل میډیا هو کې دي چې په خپل چینلونه چلای خو انټرنیشنل میډیا ولا چې کم دی به اخبارونه هم ډک کی ای به رسالې هم ډک کی ای به مطلب خپل ټي وي چینل هم ډک کی جی. په فارم 45 ولا خول چې دا فارم 45 په دې باندې ما الیکشن په دومره مارجن باندې ګټلې دي او ما نه سیټ ایستل شوی د فلانی کس لور کړل شوی دی نون لیگ ته ور کړل شوی دی پیپل پارټي لور کړل شوی دی ام کیو ام ته ور کړل شوی دی او زمانه غشتل شوی دی. بل طرف ل چې دا کم خلک چې کم دي د چا چې سیټونه ایستل دي نو هم وای چې موږ سره فارم 45 ته موږ په فارم 45 باندې ګټلې د خو ای راوستې نشي ای خول شي نه ځکه هغه به فیکی ابا دوکوي هغه میډیا ته نشي راوښکي. پاکستان تحریک انصاف سره چې کم فارم 45 دي نو هغه غي ډایرکټلی میډیا ته خول دي بغیر د مطلب د یاري بغیر د دغه نه چې هغه سره ریل فارم 45 ته دا هغه فارم 45 مطابق هغه خپل الیکشن ګټلې. نور هم په الیکشن کې چې کومه داندلی شوی دا هغه مختلف ثبوتونه هم دغه میډیا ته خولې دي انټرنیشنل میډیا ته پاکستانی لوکل میډیا ته مکمل شواهد ولا خولې دي. او تاسو له تصویرانو کې ښکاري چې څومره ګڼ تعداد کې خلک راغلي وي. اوس تاسو خپل سوچ وکړئ چې د پاکستان پازیټیو ایمیج دنیا له شو کیږي یا نیگیټیو شو کیږي د مسلم لیگ نون کم تصویر دنیا له شو کیږي جی. دا هم د سوچ خبره د خیر د خلک په دې سوچ نه کوي. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر زیات مننه جی. والسلام.